وای عمران خان د امریکې نه مدد وغوښتو. کومه آډیو چې د عمران خان لیک شوې د ملګرو نو پوره ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم او ډېرې اهم خبرې درته مخې تقدم، خو په ویډیو به ایسارېږئ او ټولو ملګرو سره به شیر کوئ چې ټولو ته پته ولګي چې عمران خان آخر ولې د امریکې نه مدد وغوښتو. د دې یو سوال جواب راله اول په کمنټس کې راکوئ ملګرو چې عمران خان د امریکې نه کوم مدد غوښتی دی، د عمران خان ته څه تکلیف دی؟ په ایسی کمره کې ناست دی، ښه برابر ژوند دې تېرېږي لګیا دی، نو عمران خان بیا ولې امریکې نه مدد وغوښتو؟ د امریکې نه مدد د دې د وجې وغوښتو چې یاره وایي زمونږ کوم حالات په پاکستان کې روان دي دې سیټ کې وګورئ، زنانو پسې خلک کورونو ته ورننوځي. خفیه ویډیو ده، دننه د زنانو عزتونه پامال شو. د دې دپاره عمران خان د هغې نه مدد وغوښتو چې زمونږ د اواز هغې خلکو ته ورسوئ چې کوم انساني حقوقو باندې کار کوي او تنظیمونه جوړ شوي دي. په دې باندې ځان پوهه کوي ملګرو چې د دنیا په سطح باندې داسې تنظیمونه شته دی چې هغوی په انساني حقوقو باندې کار کوي. کله چې په یو انسان باندې تکلیف وي که هغه په هر ملک کې وي نو هغوی کوشش کوي چې د هغوی د مدد دپاره اواز اوچت کړي او دا ووایي چې دا کوم ظلم روان دی نو دا ظلم مه کوئ. نو عمران خان د ځان دپاره مدد نه دی غوښتی، د دې خلکو دپاره مدد غوښتی دی چې کوم حالات په دې وخت کې په پاکستان کې روان دي. په دې باندې ځان پوهېږئ ملګرو چې کوم اوورسیز پاکستاني دي، که هغه په امریکا کې دي، که هغه په انګلینډ کې دي، که برطانیه کې دي، هر ملک کې چې دي، نو هغوی احتجاجونه 66 چې کوم ملکونه دي ملګرو نو هغوی درخواست ولېږو چاته د امریکې چې کوم وزیر خارجه دی نو هغه ته درخواست ولېږو. هغه 66 چې غیر ملکونه دي په دې کې به داسې ملکونه هم وي چې هغه به غیر دینه وي، هغوی به اسلام نه وي قبول کړی، دین به نه وي قبول کړی، خو هغوی هم درخواست ولیکو چې په پاکستان کې کوم حالات روان دي نو د دې خلاف تاسو اواز اوچت کړئ چې دا دې بند کړی شي. نن مسلمان په دې باندې غلی دی. څومره د افسوس خبره ده. تنقید ستاسو حق ته وکئ تنقید، خو سوچ وکئ په دې ګریوان کې لږ سر ښکته کوئ چې آیا دا جایز دي چې کوم حالات په پاکستان کې روان دي. اوس به ډېر خلک وایي چې توړ پوړ شوی دی، په هر ویډیو کې مونږ وایو چې دغه توړ پوړ مونږ خلاف یو. نو د دنیا په سطح باندې د انساني چې کوم حقوق دي نو د هغې دپاره تنظیمونه جوړ شوي دي. بیا امریکې ته ولې دا خلک درخواستونه لیږي؟ توبه استغفار الله دې معافي وکړي. زه به دا خبره کوم خو اول درته دا وایم چې سوپر پاور چې کوم دی هغه هغه رب دی چې دا بېستنو اسمان یې ودرولی دی، یو ستنه هم ورته نشته، خو الله جل شانه د اسمان ودرولی دی. نو سوپر پاور هغه دی. خو د دنیا په سطح چې کوم ملکونه دي نو هغوی سوپر پاور چاته وایي؟ امریکې ته وایي. نو درخواست یې ځکه وکړو چې دلته د انساني حقوق حالات خراب دي، انسانانو سره ظلمونه کیږي. زما د وخت حکومت چې کوم دی هغه په دې باندې خاموش دی، په دې باندې مذاق وړاوهي، ورپسې خاندي. وایي د پی ټي آی والا خو پته نه لګي چې په کوم ځای کې به یې مړه. ډېره د افسوس خبره ده یار. خوشحالي کوي او دا خبره کوي ویره عمران خان د امریکې نه مدد غواړي، د الله جل شانه نه ولې نه غواړي؟ نو په دې باندې لږ سوچ فکر وکړئ چې مسلمانان دې حد ته راورسېدل چې په دې خبرو باندې خوشحاله دي. نو وایي نن پتا او سبا پما. نو که بله ورځ بیا د پی ټي آی حکومت راغلی او دلته حالات داسې جوړ شو نو بیا به وایي ویره پی ټي آی والا کم دي نو هغه د دین نه خارجه دي، د دې دپاره اواز نه اوچتئ او په دې باندې خوشحالیانې کوي. نو تاسو ته خو مه وایي چې نن پتا او وایي سبا پما. نو په دې خوشحالي مه کوئ ښه، حالات ډېر زیات خراب دي. نو هلته چې کوم تنظیمونه دي نو د دې عمران خان دا کوشش دی چې هغه تنظیمونو پورې خبره ورسو او هغه تنظیمونه راشي او د پاکستان حالات ټیک کړي. ځکه د وخت حکمران چې کوم دی نو هغه په دې خوشحالي کوي، هغه نه ګوري چېرې دا کوم حالات روان دي دا ناجایز دي، دا جایز نه دي. نو دغه تنظیمونه د انساني حقوق دپاره کار کوي. بیا که تاسو وګورئ د بېنظیر انکم سپورټ چې کوم پروګرام نو ما دا اورېدلی دي چې دا د ټولې دنیا په سطح باندې یو کانفرنس و. په هغه کانفرنس کې داسې ملکونه و چې هغوی دا ویل چې یاره کوم ملک کې غربت وي، که هغه مسلمان وي او که هغه هر ملک وي، نو چې هغه انساني حقوق چې کوم دی نو چې موږ دې له پیسې ورکو، د هغه خلکو هغه خلک راوچت کړو. نو بېنظیره پکې پاڅېده او هغې ویل چې زما ملک کې حالات ډېر خراب دي. نو چې کله به د بېنظیرې دا پیسې میلاوېدې که نه نو دا د زرداري خپله ځمکه نه ده خرڅه کړې چې دا به تاسو ته د حواله کولې، دا د بهر نه راځي، د هغه خلکو پیسې دي. دلته د انساني حقوق له وجې خلکو له ورکړی کېږي چې په ټوله دنیا کې د انساني حقوقو فرمانبرداري وشي.
او انسانان ذلیل نشي رسوا نشي نو هغوی سره دومره احساس شته د انساني حقوق نو اوس تاسو سوچ کوئ چې تاسو سره د انساني حقوق فکر شته او که نشته نو الله جل شانه دې زموږ په اعمالو باندې اول رحم وکړي بیا دې الله پاک په دې پاکستان باندې خپل رحم وکړي تاسو ټول وایي آمین چېرته هم دې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي الله په امان